ډیرو محترم مسلمانانو نن یو بهترینه قبول شوي درود شریف درته ښیمه د حاجیانو دپاره د مشکلاتو دپاره. تاسو ته موږ نور څه وښیو، هغه وظایف راته ښیو کوم چې د الله او د الله د رسول ډیر زیات خوښ دي، هغه به راته ښیو. اوس کوی تاسو کوئ او کوی نه کوئ. ګوره تاسو کې دا کار چې کله مړه ښي، کله هم حاجت وي، نو بس الله تعالی ته موږ نږدې، د الله تعالی رسول ته هم ځان نږدې کوو، ځان داسې ښه کوو. خو چې کله زما او ستاسو حاجات نه وي که نه د الله جل شانه پروا ساتو، نه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم پروا ساتو، او نه د عباداتو پروا ساتو، نه د وظایفو اهتمام کوو، دا کار ما او تاسو کې دی. لهذا د الله د رضا دپاره خپل ځانونه سم کوئ، انشاءالله وظایف اهتمام سره کوئ. بیا دا درود شریف چې دی نو دا روزانه اعتبار سره انشاءالله پابندۍ سره کوئ. د دې هغه برکات او فیضې ته ویمه، د یو خاص درود شریف دی محترم مسلمانانو، او د جمعې د ورځې څخه ډېر زیات خاص دی، مخصوص شوی دی او قبول کړی شوی دی. نو که تاسو یې غواړئ کوئ او که یې نه کوئ مه کوئ. موږ خو د الله تعالی د رضا لپاره وظایف ښیو، د الله تعالی د رضا لپاره دعاګانې کوو. اوس هم الحمدلله د جومات نه اوس رالمه، او دې نه مخکې هم چې ما الحمدلله لمونځ وکړو، نو تاسو ته ما دعا وکړه چې الله تعالی زما کتونکي اورېدونکو له د دنیا ډېرې خوشحالۍ ورکړي، حاجتونه یې پوره کړي، مشکلات یې اسان کړي. او ستاسو الله، نو محترم مسلمانانو، الله تعالی به ستاسو حاجات پوره کوي، مشکلات هم الله تعالی اسانوي. خو چې موږ په وظایف کوو، وظایفو نه مخ نه اړوو، ځکه الله تعالی قرآن کې پخپله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب، چې الله تعالی په ذکر باندې د انسانانو زړونو ته اطمینان او سکون میلاویږي. بل ځای کې الله تعالی فرمایي که څوک زما عبادت کوئ، زما ذکر اسکار کوئ، نو دوی زندگی به زه پراخه کم، د خوشحالونو به یې ډکه کم. او که څوک داسې نه کوي نو معیشتا ځوان کرده، زندگی به لنډه تنګه وي. لنډه تنګه پیژنئ. نو تاسو ځانه توبټت مه سازوئ، مه ځانه وظیفټت سازوئ چې بس نن دې وظیفه وکړه سهار مه کوه، نن دې وکړه سهار مه کوه. داسې ترتیب سره د انسان اکثر بیا دماغ خرابېږي. نو اکثر چې دی محترم مسلمانانو، ما تاسو په دغه څیزونو کې مفتلی، اکثر مونږ ویډیو اپلوډ کو ستاسو دپاره د الله تعالی د رضا دپاره، تاسو بیا هغه نه ګورئ. نو مونږ اړم خفه شي چې یاره مونږ خو دوی دپاره دومره بهترین وظایف هغه دوی ته ورکوو، دوی بیا هم وظایف نه کوي. الله تعالی څه فرمایي؟ ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. الله تعالی فرمایي چې کوم انسان زما نه ویرید که نه، نو هغه دپاره به زه لارې کولاو کړم، لارې به وله کولاو کړم، او دا ځای نه به ده ته رزق ورکړم چې د ده په وهم او ګمان کې به هم نه وي. او کوم انسان چې په الله تعالی باندې بروسه کوي که نه، نو الله تعالی به له ده دپاره کافي شي. محترمو بل ځای کې الله تعالی څه فرمایي؟ ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا. او کم کس چې د الله تعالی نه ویره د دپاره به الله تعالی په هر کار کې اساني پیدا کړي. نو تاسو محترم لومبنی دا کار وکړه چې د الله تعالی نه ویریږو، د الله تعالی چې څنګه شان دی د الله تعالی نه هغه رنګې ویریږو، الله تعالی به زموږ حاجتونه بیا پوره کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې دي، الله تعالی ټولو مسافرو له ډېرې خوشحالۍ دنیا او آخرت ورکړي. کتونکو اورېدونکو ته د الله تعالی د زړه مرادونه، جایز خواهشات، جایز حاجات الله تعالی پوره کړي. بهترینه روژه د محترم مسلمانانو د مغفرت د رحمت هغه لومبنی یو د مغفرت، یو د الله تعالی د رحمت عشره ده، یو د مغفرت، یو د جهنم د خلاصي ده. نو کوم چې رحمت ته اللهم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، دا دعا پکې ډېر ویل وي که نه، نو هغه نن نهمه روژه ده، او د مسافرو بهر ملکونو کې د هغوی لسمه روژه ده. بله د مغفرت عشره موږ او تاسو ته پاتې شوه، بله د جهنم نه د خلاصي عشره مو ته پاتې ده. محترمو دا 10 ورځې دا تقریبا ووتلې، او دا د 20 ورځې پاتې شوې انشاءالله العزیز. دا به هم ډېر زر ووځي، ځکه د زندګي د چا انتظار نه کوي. د عمر دا ورځې دا شپې دا د چا انتظار نه کوي. اوس دې ځان له وکړه، خو خپله ګټه دې وکړه. که ورځ د نه ابس لاړه، په خوب کې د نه لاړه، په غیبتونو کې د نه لاړه، په پردو تاویلو ماویلو کې در نه لاړه، بس ورځ دې لاړه خرابه دې شوه. نو داسې مه کوئ، خپل ځان قیمتي کوئ، خپل ورځ او شپې قیمتي کوئ، خپل ځانونه قیمتي کوئ، خپل اولاد قیمتي کوئ، خپل صحت قیمتي کوئ، خپل د ځواني قیمتي کوئ. د دې هر څه باره کې به الله تعالی تپوس کوي، صحت مې درکړی و، په کوم څیز کې دې استعمال کو؟ ځواني مې درکړی، په کوم څیز کې دې خرچ کړه؟ مال مې درکړی، څنګه دې وګټو، څنګه دې خرچ کړه؟ محترمو دې څیزونه موږ مکمل غافله یو. ګوره صرف د دنیا
د دنیا د 2 منټو زندګۍ دپاره د دنیا د 50 شپېتو کالو زندګۍ دپاره موږ نه خپل آخرت او خپل قبر هېر شوی دی. ګوره دا خبره ذهن کې کېږدوئ د لږې زندګۍ دپاره خپل آخرت خپل قبر خپل اصلي مقصود زندګي د آخرت نه هېرو محترمو. که چېرې د دې زندګۍ دپاره موږ خپل آخرت هېر کړو نو ګوره بیا موږ په خساره او په نقصان کې یو. که نه دې زندګۍ دپاره هم دومره محنت کېږي څومره چې دا زندګي ده او د آخرت د زندګۍ دپاره دومره محنت کېږي څومره چې د آخرت زندګي نه دا انسان بیا کامیاب دی. موږ الټه شوي د دنیا زندګي 50 شپېته کاله ده دې دپاره موږ دومره محنت کوو دومره ځان هم ستړی کړی ځان هم په بد حال کړی دی. دنیا مخکې د موږ ورپسې په هر اعتبار سره څوک د رشتو په دغه باندې بېشکه دا یو ضرورت دی بېشکه دا یو سنت دی خو الله تعالی د خپل معاملات پرېږده الله تعالی به ستا ټول کارونه سموي. نن موږ په خپل جیب باندې بروسه ساتو محترم مسلمانانو. نو انشاءالله دغه ترتیب سره نن ته دا بهترینه وظیفه ښایمه. وصلی الله علی النبی الأمی وصلی الله علی النبی الأمی. محترمو علما فرمایي دا یو بهترین درود شریف دی او خصوصا د جمعې په ورځ په کثرت سره په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود لیږئ ځکه دې یو درود سره یو فرشته الله تعالی مقرر کړی وي او ستا سلام په رسول الله مبارک باندې وي او بیا د جمعې ورځ ده بیا رمضان دی نو رسول الله مبارک په څومره خوشحاله وي چې زما دا امتي په ما باندې درود او سلام را لیږي. یا خدا فایده شو چې درود وي ډېر د ده په زندګۍ کې به انشاءالله ټول حاجتونه الله تعالی خود به خود پوره کړي. زه ویم الحمدلله زه ډېر خوشحاله یم ډېر هر نعمت راته د الله تعالی میلاو دی الحمدلله علی کل حال اللهم اعني علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ډېر خوشحاله یم ځکه چې درود شریف زه یم زما په زندګۍ کې ډېرې خوشحالۍ دی الحمدلله. الله تعالی دې مو تاسو له ټولو غمونو نه وساتلي. نو تاسو ته هم په خپو پرېوځم کو سره سره وکړم درود شریف شروع کړئ درود شریف سره محبت وکړئ. څوک چې درود شریف روزانه زر وارې وایي دا درود شریف د ټول حاجتونه به خود پوره کېږي. مه غواړه د الله تعالی نه انشاءالله تعالی به الله تعالی هر حاجت پوره کوي. وي حاجت ته داسې مه وایه وي الله ته داسې مه وایه چې حاجت لرم حاجت ته داسې ووایه چې داسې رب لرم که اوس مې ورته ووایې نو ټوټې به دې کې پوره به دې کې راته موږ الټه شوي موږ د هغې دپاره وظایف الحمدلله ډېر وظایف ښه دي هغه وظایف کم چې د حدیث او قرآن او د اکابر علماو نه ثابت وي. لهذا دې وظیفه باندې اکتفا کومه. درود شریف ډېر وایئ زر پیرې شروع کوئ 50 پیرې مې نه د مخکې مې ویلي زر پیرې شروع کوئ تاسو نه شروع کوئ بس تاسو وایئ چې بس یو ورځ یا 2 ورځې مو کړئ یا 10 ورځې وکړئ تاسو وایئ چې په زندګي کې به انقلاب راشي. انقلاب دومره زر نه راځي په دې اکتفا وکړه په دې ته همیشوالی په زر پیرې باندې وکړه ترې وکړه ستا زندګۍ کې تبدیلي رانغله انشاءالله بیا ما ته ووایي چې یاره زندګۍ کې مې تبدیلي رانغله. الله تعالی مو په دې وظیفې سره زموږ حاجتونه پوره کړي مشکلات ته الله تعالی زموږ ستاسو اسان کړي. الله تعالی دې مو ستاسو غمونه تکلیفونه اسان کړي. موږ هم په ډېرو دعاګانو کې یاد ساتئ تاسو ته به هم ډېرو دعاګانې کوو. جزاک الله خیر احسن الجزا فی الدنیا والآخره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فی امان الله. د لوی الله